په 24 غنټو کې 6 غنټې بجلی وي، هغه هم پکې ټریپینګ وشي او پته یې نه لګي. اوس خو اډو دا پته نه لګي، بس تیارې په تیارې وي او څه شهر ناپرسان دی. ډیپټي کمشنر صاحب په ټوله ضلع کې په 24 غنټې کې 5-6 غنټې بجلی هغه هم نه وي په نش حساب ده. ګیس نشته، په د ټیلیفونونو ټول نیټورک هغه مکمل طور باندې ناکام دی، ختم دی. دې سره سره جی چې څومره ټویلونه دي نو 99% ټویلونه هغه که د ایریګیشن دي او هغه که د پبلیک هیلث دي او د سکلو د اوبو دي نو هغه ناکاره دي. چېرته پې مشینریانې نشته او چېرته که مشینریانې شته نو هغه چلیږي نه او څه عجیبه ماحول دی. دغسې ستاسو چې کوم هسپتالونه دي او د RHCs دي، لا نور هسپتالونه دي، قاضي میډیکل کمپلیکس غټ هسپتال دی، نو هغې کې خلکو ته د سرنج هغه سهولت هم نشته، هغه ډریپ سیټ هم پکې نشته او هسپتالونو نه راجواړې جوړې دي. بیا د ضلعې چې نور کم انتظامات دي او د هر چا خپله خوښه ده او چې څه کوي او څه یې خوښوي نو هغه کوي. نو زه دا تپوس کومه چې ستاسو هم څه ډیپټي ده او دې نه پس به دا وایي چې یاره مونږ خپل کار کوو. د سوچ خبره دا ده چې کوم بنیادی سهولیات دي هغه دې ټایم کې معطل دي، نشته. هغه که د بجلی په صورت کې دي، هغه که د ګیس په صورت کې دي، هغه که د اوبو په صورت کې دي، هغه که د تعلیم په صورت کې دي، هغه که د صحت په صورت کې دي، هغه خو شته نه. نو خړې اوبه ړانده کبان دي او دغه یو انتظام دی او خلک چغې وایي او د چا په غوږ باندې سپږ هم نه ګرځي. خلک چغې وایي او څوک یې اوري نه. بیا ورسره جي نور چې کوم انفراسټرکچر دی هغه مکمل طور باندې غرق دی، تباه دی. نو خلق تیښتې له راغلي دي، خلق تنګ هم دي او هله به کېږي چې دا خلق روډونو ته راوځي او دا خلق خودکشیانې شروع کړي او دغه واقعات هم کېږي. دا خودکشیانو ته ضرورت نشته، هغه په تاسې په ډینګي او په مختلفو مرضونو همداسې وژنئ او څوک د لوږې نه مري او څوک د حادثاتو کې مري او څوک پرکوټیان کېږي او تاسو جشن منوئ. دا افسوس خبره ده.